څنګه چې الله رب العزت تمام دنیا د پاره رب العالمین دی، دغه شان دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قرآن مجید کې الله رب العزت فرمایي رحمت للعالمین. دومره یو عظیم پیغمبر دی، په حدیث مبارک کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي، حدیث قدسی دی، لولاک لما خلقت الافلاک. اے پیغمبر کو ته مې نه پیدا کړې نو بل شی مې نه پیدا کاوه. داسې یو عظیم پیغمبر دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام. نو الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه ډېر عظیم اخلاق ورکړي، دومره عظیم اخلاق الله رب العزت ورکړي. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي كنت مع امشي مع النبي صلی الله علیه وسلم. زه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره یو ځای روانم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د ځان نه وعليه برد نجرانی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې نجران یو ښکلی یو زبردست صادر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې و. داسې صادر و چې مضبوطی غاړې وې، کلک صادر و. انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي په دې کې یو عربي یو بانډچي راغلی، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یې وموندل، هغه سره میلاو شو. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک یې صادر نه ونیو. چې کله د صادر نه ونیو نو په تیزی سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه کس راخ کړ. هغه کس د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د صادر په سختۍ سره راخ کړ. نو چې کله یې راخ کړ نو انس رضی الله عنه فرمایي ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وګو ته او مرۍ ته نظر شنو دغه صادر هغه کرښې بې جوړې شوې، دومره په تیزۍ باندې راخ کړ. وایي هغه عربي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وفرمایل یا رسول الله یا محمد مرلی، اے پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زما دپاره د پیسو حکم وکړه کومې چې ستا څه درسه دي. نو انس یې فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وکتل او په خندا شه او بیا له وروسته پیسې مې ورکړې. داسې یو عظیم پیغمبر، داسې یو عظیم